تقدس کوي اوچت شماري د دې مخالفت اغي نه کوي وجه څه ده وجه دا ده چې دا د هغې د مذهب سره تړلې خبره ده هندوان سیکان که تاسو لیدلي سیکان د خپل وجود ویښته نه خرئ ویښتان یې هم اوږده اوږده پرېښودي ګیرې یې هم اوږدې اوږدې پرېښودي ویښته نه کټ کوي ځکه وي دا زموږ د قانون زموږ د مذهب او زموږ د دستور مسله ده واحد مسلمان دا یو داسې قوم او یو داسې مخلوق دی چې دی په خپل مذهب باندې مین نه دی د مسلمان لباس ته که ګوري لباس کې دی یهود او نصواراو ته تللی دی د ده سر ته ویښتانو ته که ګوري دی د انګریزانو سره مشابهت لري د ده غمونو خادو ته که ګوري نو هغه د هندوانو سره مشابهت لري العرض مسلمان واحد داسې قوم دی چې دا د خپل مذهب پابنده نه دی د خپل مذهب پابنده ویښ یې کو دی دا مسلمان د خپل مذهب پابنده نه دی څومره خلک غیر چې دي هندوان سیکان خپل مړی سیزي ایره کوي یې چېرته تاسو ولیدو چې هغې د خپل مذهب مخالفت کړي نه دارنګې څومره قومونه څومره خلک چې دی هغه د خپل مذهب پابند دی د هغې خلاف نه کوي واحد مسلمان یو داسې قوم دی چې دی د الله او د رسول قانون ته تیار نه دی تاسو وګورئ مسلمانان قوم کې به تاسو ته هغه لباس میلاویږي چې نارینه ته وګورئ هغې هم ځان نه جینکې جوړې کړي دي هلکانو هم تنګ لستوڼي کړي دي صرف دلته بټن نه دی لګولی ټول حساب کتاب لاس یې تنګ کړي دي چې دا صفت دته چا کړی دی دا دته چا ویلي دي چې ته په دې تنګ لباس کې ډېر خوند کې هلکانو ته وګوره هغې ساخي تنګ کړل د ښځو خو پکې خپل مقصدونه دي ظالمه نو ته خو نارینه یې تا ولې ساخي تنګ کړل هلکان هم سنډلې اچوي هلکان هم ګوتې اچوي هلکان هم غاړې ته هارونه اچوي جینکې هم مخ صفا کوي ویښته ترې لرکوي نو هلکان وایي مونږ هم پاټت تیس ولاړ یو مونږ ستاسو نه یو دو ګوتې په مخ کې یو تاسو وګورئ کم کرتا درتا دا چې د زنانه و هغه نن نارینه و نوجوانانو استعمال کړې ده او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله دې په هغه ښځو باندې لعنت وکړي کومې ښځې چې ځان د سړو په شانتې کوي نو بیا فرمایي الله دې په هغه ښځو باندې لعنت وکړي چې ځان د سړو په شان کوي نو الله دې په هغه سړو باندې هم لعنت وکړي چې ځان د چا په شان کوي لږ ورو وایي چې ته زنانه مواز ونه دي چې ځان د چا په شان کوي د هغه سړو باندې هم د رسول الله سلم د طرفه لعنت دی نن وګوره د نارینه و ماحول هغه د بې حیایۍ شو نارینه د سره ښایسته ګیرې خوند کو د سره جومات و مدرسې و مسجد و محراب خوند کو هغه نارینه هغه چې ګورې نو هغه به حجرو بیټکونو کې په بازارونو کې ټول ورځ به د نایي دوکان کې ولاړي کله به برت وړئ کله به یې غټئ کله به یو ځای نه ویښته وباسي کله به بل ځای نه ویښته وباسي اوس هلکانو پکې کریم هم شروع کړله چې څنګه موږ د دې جینکو په شان شو نه قرآن کریم څه وایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه د قرآن کریم قانون خود انسانانو د پاره داو چې اے مسلمانانو تاسو د پاره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جند فی رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د معاملات په شان معاملات فی رسول الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانتي اخلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانتي کردار د هغه غوند کې حسن معاشرت د هغه غوند کې جون تیرول تاسو لا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جون کې اسوه حسنه بهترین نمونه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم جند د صحابیاتو جن دا د نارینه هم خپل کی دا د زنانه هم خپل کی
نو نارینه هم د قرآن خلاف، نارینه هم د سنت رسول خلاف، نو زنانه هم د سنت رسول خلاف. دا ښځه سړي ته غوسه شي چې شا به دا ګیره به کلین کې، دا ګیره به لرې کې، نو که دې سړي 10 کاله په ښځه محنت وکړو چې ته به سر کوډا کې، ښځه به سر کوډا کی؟ تاسو نه تپوس کوم، ښځه به سر کوډا کی؟ نو چې ښځه سر نه کوډا کوي نو تا ته څنګه دا وایي چې ته مخ کوډا کا؟ دا څه انسانیت دی؟ پکار دا ده چې مسلمانان تعلیم د قرآن او سنت زده کي. شکل ته چې وګورې انګریز برت ویښ کې والی دي نو تا هم بریتان ویښ کې والی دي. انګریزانو ګیرې صفا چوټ خریلی دي نو تا هم چوټ خریلی دي. انګریزانو پیټ او پتلونې اچولی دي نو تا هم پین شټ او پتلون خپل بچي ته اچولی دی. نو تا کې او انګریز کې فرق څنګه معلومیږي؟ د افسوس مقام دی او که نه دی؟ مسلمان خپل قانون، خپل دستور، خپل لباس پرېښودی دی. فوجي پولیس دی به په عامو کپړو کې چې ته خپلې ډیوټۍ ته لاړ شي. د سکول یو سټوډنټ چې ټوپۍ هم بدله وړي، کپړې بدلې وړي، نو پی ټي آی په ګیټ کې راواپس کېږي که نه راواپس کېږي؟ وي ستا لباس د سکول د لباس سره برابر نه دی، نو چې ته مسلمان یې او ستا لباس د اسلام سره برابر نه دی، څه دی خیال دی؟ نو نارینه دی سره اوږدې ګیرې مزه کوي، دی سره ښکلی ډک لباس مزه کوي. دا مزه نه کوي چې نارینه دی او تنګې جامې یې اچولي دي، نارینه دی او چې ګرځي یو اندام یې ښکاري. ځانه دې هلکان جینکۍ نه جوړوي، دته خو الله ښایست په دې ورکړی دی چې دا نارینه دی. همدغسې زنانو ته وګوره، زنانو ته الله کونسۍ ورکړي دي، غټ ویښتان یې ورته ورکړي دي، د هغې ګیرې نه وي، بس الله هغه دغسې ښایسته کړي دي. اوس که ته ورته ډېر وایې چې ګیره پرېږده خو د هغې ګیره نه کېږي. پخوا چې ته یو سړی په دین باندې ډېر مین و، دا خلک چې تازه تبلیغ کې لاړ شي نو تبلیغ خو یو ښه لار ده، د خلکو دین سره ورکې مینه پیدا شي، محبت دین سره پیدا شي، اعمالو طرف ته توجه پیدا شي. نو هغه چې تبلیغ کې واورېدل چې د ګیرې دومره فضایل دي، دومره فضایل دي، دا یې فضیلت دی، دا یې فضیلت دی، نو دې پوه شو چې ما خو د اوس نه اراده وکړه چې زه ګیره پرېږدم، خو کور کې به هم محنت کوم. نو کور ته چې راغلی دی ښځې ته په جنګ شوی دی ګیره پرېږده ګیره پرېږده، هغه ښځه ریا نه ده چې زه ګیره څنګه پرېږدم. نو ګاونډی راغلی دی ورته وایي چې د ښځو خو ګیره نه کېږي، دی ورته وایي چې اراده خو دې وکړي که نه کېږي نه، خو اراده خو دې د ګیرې وکړي که نه. نو زه هم چې نوجوانان دې دا اراده وکړي چې انشاءالله موږ به خپل ژوند د قرآن او سنت موافق تېرو. د چا دا اراده د لاس اوچت کې؟ نو مسلمان دپاره د ژوند تېرولو طریقه دا ده چې دی به د قرآن تابعداري. نو زنانو دپاره هم دا طریقه ده چې دا زنانه به د الله د دین تابعداري. نن زنانو ته وګوره، زنانه دا د بازار زینت جوړ شوی دی. کم بازار کې چې زنانه نه وي هغه خلک بازار نه شماري. او زنانه ته خو د کور خیوه وې، تا سره خو کور خوند کو، ته خو په کور کې ښایسته وې، ته خو په بازار کې او په ښکاره کېدو باندې بده لګې. نو نن زنانه ته وګوره، هغه خاوند خو بار ملک کې مزدوري کوي، یا غریب دکان ته تللی دی، یا چې کوم دی نو تجارت دپاره تللی دی، خو زنانه پړونې اغوستې ده او هغه بازار کې ګرځي. اور بازار کې هغه ته وایي، پردي سړي ته وایي، دا پردی سړی خو نه ستا رور دی، نه خو دې زوی دی، نه خو دې ماما دی، نه خو دې تره دی، دا دې څه دی چې تا هغه ته وایې دا نمبر پیزار نه، دا بل راکه او دا بل راکه او دا واغه. هغه ورته هم وایي چې هو دا پیزار والا دا په خپه باندې برابر کا، او دا زما د موبایل نمبر دی، که دا پیزار لږ ارت او تنګي نو بیا په دې رابطه کوه. دا خو د ښځې ژوند نه و، دا خو د ښځې زندګي نه وه. ښځه خو داسې ښځه وه چې په کور کې په حیا سره ناسته وه. ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي، ما چې کله د میدان محشر هغه د معراج په شپه باندې د جهنم احوال معلومول، ډېرې ښځې مې ولیدې په جهنم کې چې د سینو نه زوړندې کړې شوې وې، ډېرې ښځې مې ولیدې چې د کونسو نه زوړندې کړې شوې وې، اور هغه چې کوم دی نو چغې وهلې او په عذاب کې مبتلا وې. ما تپوس وکړو چې دا ولې زما امتیانې زنانه په جهنم په اور کې دي؟ راته وویلی شو چې ای د الله حبیبه، دا ستا د امت هغه زنانې دي چې هغې ځان ډول او سنګار جوړو، نو خاوند ته یې ځان نه ښایسته کو. کور کې به داسې وه
کور کې به داسې ګرځېده لکه د غوجل موږې، ویښته به پرې راببر وو، جامې به یې څښا وي، د سوټو بوی به تې ته بالکل په بد حال به وه. لیکن بازار ته به چې تله، غم ښادۍ له به چې تله، دومره ډول و سرناب یې دومره ځان به یې ښایسته کو، تا به وی که د دې خاوندان یا بازار کې دي یا چې ته په غم او ښادۍ کې دي. نو دا د ښځو د عذاب د جوړېدو سبب دی. په کار دا دی چې مسلمانان د خپلو زنانو د حیا او د غیرت خیال وساتي. زنانه بازارونو ته مه پرېږدئ، زنانه په ودونو کې ګډې ښایسته او تنګ جامې راوړي، د دې دپاره وي د پلانکي واده روان دی، زموږ د چم ټوله هلکان به راجمع کېږي، ته به په دا جامې به اچې او د هلکانو مخکې به ګډېږي. د مسلمان قوم نوجوان دی حد ته ورسېده کو نه رسېدو؟ هسې په ایمان ووایې دا د حیا خبرې دي که د بې حیایۍ خبرې دي؟ نو ولې مسلمان داسې بې حیا شو؟ ولې د مسلمان قوم نوجوان داسې د غیرت او د حیا جنازه وباسله؟ په کار دا دی چې مسلمان خپله هم د قرآن تابعدار شي، نو خپله ښځه او خپل بچي هم د قرآن تابعدار کړي. وروڼو حیا په قرآن کې ده، حیا په سنت رسول کې ده. واده چې دی راغی نو په واده کې داسې مه کوه چې یوې هفتې نه اجلاګان راولې او ډمې راولې او اجره کې دا درزه غرب خیجه او د ټول کلي هلکان او بوډا هم چنګم خوله کې نیولی دی او چاخ روان دی. څه چل دی وي هلته ډمان راوستي دي وي خلک ګډېږي. هلکه ته څه کوې؟ ته خو ګډېدی هم نه شي، نو څه کوې؟ هغه غریب دی هم په لعنت کړی دی، هغه هم روان دی. هغه وایي چې هلکان ځي نو مونږ هم پکې تلې ښیو. وروڼو دا قرآن او سنت او دا اسلام دا به په دې طریقه دفن شي، مسلمان به د ځان نه خبر نه شي. وجه دا ده چې مسلمان د خپل قرآن او د خپل سنت تابعدار نه دی. نو وګوره څه لږ مصیبتونو کې نه دی انښتی. کله پې ظالم حکمران مسلط دی نو دی غریب پریشانه دی، کله پې یو غم دی کله پې بل غم دی. عرض مې دا کو چې زنانه دا د کور زینت دی، دا د کور مزه ده، دې ته قرآن وښیه، دې زنانه ته سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم وښیه. نو دا به د ستا دپاره د حیا او د غیرت سبب وګرځي. او که دا زنانه دې د بازار زینت جوړ کو، که دې زنانه ته دې د ګانو کیسټې راوړې، که دې زنانه ته دې ټي وي ولګو، که دې زنانه ته دې بې حیایي ولګوله، نو څنګه چې د نارینو ښایسته بدن والا خو شونډو او لاسونو خپو والا ښځې خوښېږي، داسې ښځو ته هم د ښو جسمونو والا سړي خوښېږي. بیا به دې کې بې حیا راځي به که نه به راځي؟ ضرور به راځي. وجه دا ده چې تا ورته قرآن نه دی ښولی، تا ورته سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی ښولی. هغه چې فلم وګوري نو په فلم کې زنانه وګوري چې د دې هلک د جینۍ سره تعلق څنګه جوړ شو، بیا د هلک او جینۍ وتښتېدل څنګه، بیا یې نکاح څنګه وکړو، بیا یې کور کې مسلې څنګه حل شوې، دا هر څه ورته تا په فلم کې ښولي دي. نو هغې چې یو ځل فلم وکتو، دوه ورځې فلم وکتو، درې ورځې فلم وکتو، نو هغې ته حاکه حاصل شوه، هغې چل زده کو چې داسې به رابطه کې، داسې به طریقه کې، داسې به تښتې، داسې به د کوره وځې، دومره وخت پس به بیا راځې. نو چې هغه لاړه او کډې واغستې وتښتېده، نو بیا زما پښتون ورور، زما مسلمان سپین ږیرې پلار یې هم په جړا سر دی، نو ورور یې هم تماچه او ټوپک راغستی دي. څه چل دی؟ پلانکې ولم. پلانکې مه وله، ځان وله چې کیسټ دی ورته راړو، ویډیوګانې او سیډیانې دې ورته غږولې، هغې دا ټول چل ستا په تعلیم زده کړی دی. نن چې وتښتېدو خفګان ته مه کوه، ځکه چې دا چل ورته چا ښولی دی؟ د خپل ورور ورته ښولی دی، د خپل پلار ورته ښولی دی، د خپل تره ورته ښولی دی. دا زنانه زمونږ خوږ ورور قاري نهادلي صاحب لګیا دی دې ځای کې د کم وخت نه قرآن او سنت بیانوي او مخلص انداز کې بیانوي. په کار دا د زنانه د دې د قرآن او سنت درسونو ته راولی، خپل بچي د دې په مدرسو کې ولګوئ، یا نور چې د نورو کلو خلک دی د خپل کلي په جوماتونو مدارسو کې خپلې زنانو او د خپلو ماشومانو یو ربط او یو تعلق جوړ کې. که چېرته کې مسلمان د قرآن او د سنت پابند نه شو، بیا ډېره ګرانه ده. دا واده د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سنت طریقه وه، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی النکاح من سنتی، دا نکاح زما د سنتو نه یو سنت دی. نن ته وګوره د اول ورځې نه چې کله نکاح تړي او کویدن جوړیږي، نو دې رسمونو رواجونو ته سوچ کوه.
لومبیه به دومره تخفې او تحایف وړې او دومره به ځي او دومره به تکلفات کې چې 10 ورځې به ځي او راځي، ورګه مونږ پې مشوره کوو، ورګه مونږ پې نه کوو. حالان کې حدیث دا دی کله چې د زوی بالغ شو بس ډېرې مه ایساروه چې ورګه دی لا په خپلو خپو نه دی ولاړ. الله به ورله رزق ورکوي، ته یې پلار یې ته ګټه وټه هم کوه، دته د دنیا د ګټلو چل هم ښیه، دته نکاح وکړه. که نکاح نوجوانانو ته په ټایم وشي، بالغو نوجوانانو ته نکاح وشي، نیم زناکاري نیم بې حیایي دا به ختم شي. خو هغه د 15 کالو دی ته ورته ویله ورګه ته ماشوم یې، نو بیا چې بوډا شي نو نکاح ورته وکړي. داسې نه ده. نو به هر حال نکاح نوجوان ته هم وکړه، او لور چې د پیغله شوه او ته پې پوهېږي چې دا اوس د واده قابله ده، د نکاح قابله ده، او د هغې مناسب ځای راځي، نو بیا بډې رشوتونه پکې مه کوه چې ورګه یو میاشت به دا خلک دغسې راچلوم، دوی به ډک لاس راځي، مټیایانې به راړي او میوې به راړي او جوړې به راړي او تحفې به راړي او تحایف به راړي چې یو میاشت یې دغسې وکړم هغې نه پس به وله بیا نکاح موقع ورکوم. داسې مه کوه. نه، یو ځای راغی، رشته تاسو برابر وه، جوړ توړ مو و، الک د دې جینۍ سره په عمر کې، په ژوند تېرولو کې، په نسب کې، دارنګې چې کوم دی په معاملاتو اخلاقو کردار کې برابر و، نو بېشکه چې نکاح د دې دواړو وکړه. تنګول مه کوه چې نن راشي او سبا راشي. دا نن سبا یو غټه غیمه جوړه شوې ده، وی یاره وی مونږ تلي وو، دا بیا خلک سپک ګڼي، وی مونږ خو چې لړو ورته مو ووې چې یاره نکاح راله راکړې، وي فوراً وی چې بس دا جینۍ ده او ستاسو شوه، وی مونږ له په نیمه خوله راکړې ده، یعنې دا سپکوالی ګڼي. او د الله بندګانو دا خو سپکوالی نه دی، دا خو د شریعت طریقه ده. د مسلمان خو یا آوي یا نای، دا پکې څه چې بلې جمعې له راشه او بلې جمعې له راشه او بلې ها یو موقع دې ورکړه چې تاسو رالی، الله مو قدر وکړه، موږ به پرې مشوره وکړو. خو چې بیا رالل بیا بله جمعه او بله جمعه مه ورکوه، بلکې بیا پکار دا دی چې د نکاح یو غوسه خبره دې وشي. بیا چې نکاح وشو، ګوره نن سبا د نکاح او د واده منځ کې ډېرې موقعې مه جوړوئ ښه. پخوا خو شرعي طریقه دا وه چې په کومه ورځ به نکاح نو په هغه ورځ به واده و. دا کیسې پکې نه وې چې الګ به ځي او راځي او جینۍ کور به ځي او راځي او 3 کاله پس به بیا نکاح کېږي، او ورګه نکاح وشوه اوس به هلک دوبۍ ته لیږو چې ښه ډېرې پیسې جمع کړي او سره زر جوړ کړي، بیا به راځي نو بیا به نکاح کېږي. نه، طریقه دا ده چې نکاح دې وتړو، بیا زر تر زره د واده پروګرام ورته سم کا. نو دارنګ په واده کې بیا د واده نه مخکې جوړې شلول، خپې ارتې کول، د عدل بدل کپړې وړل راړل، دا ټول حرام او ناروا څیزونه دي. مسلمان په دې کې مبتلا دی. څوک شمې بلوي، دا شمې بلول، دا خپې ارتې کول، دا ټول د هندوانو د غیرو خلکو طریقې دي، مسلمانانو کې راغلي دي. بیا واده چې د جوړ کو، نو ګوره په واده کې د حیا خیال ساته، بس خپل خلک راجمع کا. زنانه چې کوم ځای ته راجمع وي هلته نارینه مه پرېږده، هلته هلکان نوجوانان مه پرېږده. ته چې په جنج کې را روان او ډولۍ راړي، دا کومه حیا او غیرت دی چې د ناوې په ګاډي کې موټر والا سره مټیایي، نو 20 موټرې هغه نه مخکې رستو لګېدلي، د روډ په منځ کې به وي دا ګاډي ودرو، دا مټیایي به ترې اخلو. هسې دا د حیا کار دی که د بې حیایۍ کار دی؟ داسې ډېره موقعو کې شوي دي چې د ډبي په ځای باندې د ناوې ساخي او لمن ته لاس رسېدلی دی او د هغې جامې پکې شلېدلي دي، او د روډ په منځ کې تا دا جنګ جوړ کړی دی، د رزق ناقدري مو کې مټیایي او وغیره څیزونه په روډ باندې توی کې او وغورځئ. دا څومره غلطې طریقې دي. مسلمان په دې نه پوهېږي چې زه مسلمان یم، زما کرته درته ریکارډ کېږي، ما ته کیمرې لګېدلي دي او هغه به د قیامت په ورځ باندې مخې ته کېږي، یا غیر قومونه زما تماشه کوي، هغې ګوري چې دا مسلمان د خپل مذهب څومره تابعدار دی. نه، دا هغه هم د سره نشته. نو پکار دا دی چې مسلمان د دې خبرو خیال وساتي. نو بیا چې راشي وروره، نو د پردي کلي نه هلکان د جنګ د ډولۍ سره وردن نشي. یا لکه نو دا ناوې چې وردن نشوه، نو زه دا خو د دې کور ښځه، خو دا پردي بلا هلکان چې وردن نشو، نو دا د دې ناوې څه دي که دا د ستا څه دي؟ د ستا ښځه او لور خور چې په حیا او په پرده کې دننه په کور کې ده، دا د بل کلي هلکان جنګ سره وردن نشو. اسلام دې ځای یو طرف ته کېده، دا خو ستا د پښتو د حیا او د غیرت هم خلاف دي. خلاف ده که نه د خلاف رونو؟ خلاف ده که نه د خلاف؟ دا خو د پښتون خلاف ده. نو څنګه دا خلک وردن نشو؟ دا ټول د اسلام خلاف طریقې دي، مسلمانانو کې رایج شوي دي. په کار دا دی چې مسلمانان خپل ژوند دا د قرآن او د سنت تابعدار کړي. خپلو ودونو کې علما راغواړئ، ټنګ ټکور پکې مه کوئ. څوک چې پکې ټنګ ټکور وکړي
ټول کلی له خیرات وکړي راجمع شي ډېر څه وکړي لیکن سبا هغه په جړای مولوي صاحب ته وایي ګیره جي یو تعویض راله وکړه ښځه مې چیړه کوي څنګه چل دی خبره نه مني هلکه څنګه خبره نه مني جي خواښې سره په جنګ ده جي خویندو سره مې په جنګ ده جي پلانکو سره په جنګ ده تعویض راله وکړه هغه ټایم د ځان لولې تعویض نه کو چې دومره چینجې ودرکې چې داسې د په تماچو کولې دارنګې چې کم دی نو ناروا چغې دې وښلې ګاډي دې راوستل خپل پردی دې نه کو ډمان دې ګډول هغه ټایم کې ستا تعویض ته خیال نه خو چې اوس درته ښځه د غوږ مچۍ جوړه شوه اوس تا ته پته ولګېده چې تعویض کې چل دی الله بندگانو کم مینه او محبت چې الله نه راولي تعویضګر هغه مینه او محبت راوستلې نیمو ښځو دا ګمراه نظریې دي چې ګنې مینه او محبت تعویضونه پیدا کوي او هلکان هم روان دي چې ما ته داسې تعویض وکړه چې 3 منټه کې د جینۍ میسیجونه ما ته راغلي دا په کوم کفر خلک اخته دی د مینې او محبتونو مالک څوک دی مینه څوک راولي مینه څوک واپس اخلي الله نو چې الله مینه او محبت راولي تعویض هم مینه او محبت راولي په الله کې او په تعویض کې څه فرق پاتې شو دا خو تعویض ګریب پاک او خدایي شو نو د مولانو کاروبار دی دا چې بس تاله داسې تعویض کومه دوره ورځې واو دوره ټایم کې به دا چلو شي دا ټول خوش ګپ دی واده د سنت طریقې موافق وکړه الله به پکې امن او خوشحالي راولي او کله چې د ونه کو نو خواښې ځان نه روانه ده وایي خدای دې زما د انګور تباہ و برباد کی وزوینه می خزک سکڑے دا وی مچے می ځان لرا وسته دا بن می ځان لرا وسته دا وی یره مولوی صاحب داسې تعویض را لو چې د دې زوی خو ته زړه تور چې زما د دې زوی او خیر د زب زوی له بل او کما او کله به ولدا دین او کم خو چې د دې لیوانه نه زړه تور شي نو هغه خزم روانه دا هغه وی مولوی صاحب د خواخې باندې را له تعویض وکا داسې ښکلی ژوند مې د خپل خاوند سره تېرېږي خو زوی چې مې د ښځې سره د مور سره میلاو شي نو بس مور والا غوږونه ډک کړي چې راشي بیا د تندي نه بډې والي ما سره نه لګي نو هغه تعویضګر چې کوم دی خواښې له تعویض ورکړي وي دا د ښځې د دغې جینۍ د بالښ لاندې کېده او جینۍ له تعویض ورکړي چې دا د خواښې د بالښ لاندې کېده نو بله ورځ چې راشي نو هغه ورته وایي چې دا اختلاف ځکه دی چې ګوره ستا د بالښ لاندې هغې تعویضونه ایښي دي او ما ته پریان راغلل هغه پریانو ما ته ووې نو بس دا چې لړه وې کتل تعویض دی نو جنګ جوړ دی ښه چې د ښځې نمبر شو ښځې ته خو پیر صاحب ووې چې تعویض دی نو هغې چې بالښ لر کو هلته هم تعویض هلکې ویلې ورته دي خو ما ته خو خپلو پریانو الوي خو ته چاته مه وایه او بس دا خواښې ده دا ستا دپاره یو ناسور دی دا خواښې چې د نه د لر شوی نو ستاسو امن نه راځي نو تیار جنگ پیر صاحب جوړ کو تعویضګر صاحب جوړ کو استاد جو مولوي صاحب جنگ جوړ کو ګناهګار پکې تعویض شو وجه دا ده چې ته قرآن و سنت ته نه خبر واده دې د الله او د رسول خلاف کړی دی الله درته اختلاف راوستی دی اوس کله په تعویضګرو ګرځې کله په جادوګرو ګرځې کله په پیریانو والا ګرځې وجه دا ده چې د قرآن و سنت مخالفت دې کړی دی عالم کې که دا ښځې د قرآن و سنت تابعدارې شوې تعویضونو ته هېڅ ضرورت نشته مولانا اشرف علي تانوي صاحب یو واقعه لیکلې ده یو سړی راغی او ښځه ورته راغله وایي چې کور کې مو هر ټایم جګړې د خاوند نه مې هم زړه تور شوی دی ما له داسې یو تعویض وکړه چې بس کور کې جنګ جګړې نه وي مولانا اشرف علي تانوي صاحب پوه شو چې نیمې جګړې د دې د وجې چې د ښځو خولې سر پورې نه وي یو خبره بیا چیړي بیا چیړي دی کې جنګ جوړ شي نو هغه وله یو تعویض ورکړه ساده لیکلی وکړو هسې کتي بیتې ښځې ته یې وی چې دا واخله چې کله د خاوند د بار نه راشي نو دا به ته په خوله کې ونیسې دا تعویض چې کله د خاوند غوسه کوي ته به د تعویض له زور ورکوې په غاښونو کې چې نور غوسه کېږي نور زور ورکوه چې نور غوسه کېږي نور زور وله ورکوه خپله به د خاوند سم شي بس ښځې وی چې دا خو ډېر ښه کار دی چې په دې تعویض زما خاوند سمیږي هغې تعویض وړی دی او بس خوله کې ایښی دی خاوند چې راغی او توی ظالمینه جارو دی تر اوسه پورې نه ده والی دې غلې غوندا تعویض داسې لږ زور ورکو بیا ورته وایي ډوډۍ پخه ده ورته وی نه نو بس په لګیا شو ستا داسې او ستا داسې تر اوسه لا روټۍ نه ده پخه د نور تعویض له زور ورکو سړی ډېر خوشحاله چې بهی ما خو 4-5 غوسې وکړې تر اوسه به زما په غوسې چرګه نه تښتېده اوس ښه د وختي راسې لګیا یم او ځان ته به ښه کمنټس هم کړي چې بهی غوسه دې کار کوي ښځه څنګه یېرېږي بس هغه چې څومره غوسه زیاتوي دا زور ورکوي کاغذ له تعویض له زور ورکوي بس سړی پوه شو
بس یو ځل وشو بیا چې راغی بیا آخر دا چې سړی سم دم شو ښځې ځان سره بلا تخفې او تحایف وړي دي او تعویزګر له تللی ده مولوي صاحب له تللی ده چې جي ډېر د کار تعویز ده کړی او زمونږ د کور نه خو جنګ او اختلاف ختم شو چې هغه ښځه لاړه نو هغه مولوي صاحب ته وایي چې تا خو وایي چې تعویز هېڅ نه شي کولی دې ښځې ته دې څنګه داسې تعویز کړی دی چې امن دی هغه وایي ټول نه غټ تعویز دا دی چې د ښځو له خولې بند کړي د ښځو د خولې سر پورې نه دي ګوره نو خاوندان غوسه شي وی ما دې له تعویز ورکړه چې غاښ له زور ورکوه وی مطلب مې دا و چې دا غاښ له زور ورکوي خو ژبه نه شي کولاولی وی چې ژبه نه شي کولاولی خوله به یې بند یا به غوسه نیمه کوي خبره به ختمېږي وی د دې خوله مې بند کړی د تعویز کې مې هېڅ نه و لیکلی د تعویز کې هېڅ هم نه وي خو که ښځو خولې بند کړی خولې به هله بندوي چې دا د قرآن او سنت تابعداري شي وروڼو د یوې ښځې په سر باندې به 4 کسان جهنم ته ځي د هغې نه چې کوم دی نو یو خاوند هم دی خاوند به په دې وجه د ښځې د لاسه جهنم ته ځي چې دې خو تا دپاره ځان غلام کړی او ستا مزدوره وه تا ته خوراک تیاروي تا ته جامې ګنډي تا ته هر قسم خدمت کوي تا دې ته قرآن و سنت نه شو ښولی تا دې ته د الله د دین تربیت نه شو ورکولی نو وروڼو د دې موږ مکلف یو چې خپلو زنانو ته خپلو ماشومانو ته د قرآن او سنت تعلیم ورکو او د قرآن او سنت طرف ته ورته ترغیب ورکو که چېرته کې قرآن او سنت طرف ته مرو نه بللې او قرآن او سنت مو د ښځو ته تعلیم کې ور نه کړل نو وروڼو بیا به اختلاف زیاتیږي بیا به پریشانۍ زیاتیږي بیا به جنګونه او جګړې الله رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا استغفر